نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې کله انسان وفات شي او دل غسل ورکي، نو بعض خلک مولیدل چې د غسل نفس د دې مړی په سینه باندې کلمه طیبه لیکي، لا اله الا الله محمد رسول الله، او په تندي باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکي. نو د مړی په جسم باندې دا قسم کلمات یا د قرآن آیت لیکل جایز دی او کنه؟ علامہ شامل کلی دی وقد افتى ابن الصلاح بانه لا يجوز ان يكتب على الكفن ياسين والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت. د مړی په کفن باندې یا د مړی په جسم باندې سوره یاسین لیکل یا سوره کهف لیکل یا د قران کریم نور آیاتونه وغیرہ بسم الله الرحمن الرحیم لیکل یا کلمه طیبه لیکل دا جایز نه دی. وجه دا خوفا من صدید المیت چې د مړی دا جسم چند ورځې پس حشرات الارض لګیا دي، دا کیڑے مکوڑے د مړی دا جسم خوري، نو دې سره به دا کلمې والا زین هم خوړل کېږي، ختمیږي، خوري کېږي. نو بدک وجه باندې د کلمې بے حرمتی راځي، د قران کریم د آیاتونو بے حرمتی راځي. دی وجنه فقها فرمایي چې د مړی په جسم باندې داسې قسم کلمات لیکل جایز نه دي. البته چې د ګوتې په ذریعه سره په سینه باندې لا اله الا الله ولیکل شي یا په تندي باندې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکل شي، سیای استعمال نشي، پن قلم استعمال نشي، صرف په ګوته دا ګوته به د سینه باندې راخ کړي شي او کلمه ولیکل شي، فی نفسه د دې گنجائش ده. ولیکن زمون علماء کرام فرمای کو چرته نن سبا دا عمل شروع شي نو عوام به دا سیز مباح قدرې دی لازم به وګڼي، بالکل واجب اور فرض به وګڼي، او هر کله چې یو سیز مباح قدرې وي، جائز قدرې وي او دا لازم اور واجب اور فرض وګڼل شي، نو دا سیز بدعت وګرځي، نو مستقبل کې د بدعت جوړېدو خطر ده. نو بهتره ده چې دا د هم ونه لیکل شي. البته کو څوک لیکي او لازم نه غني، ضروری نه غني، نو فی نفسه گنجائش شته. علامہ شامل کلی دی نقل بعض المحشیین عن فوائد ان مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصدر لا اله الا الله محمد رسول الله وذلك بعد الغسل قبل التكفين. و د مړی په جسم باندې بغیر د قلم بغیر د سیاهی نه په ګوته باندې لا اله الا الله ولیکل شي یا بسم الله الرحمن الرحیم ولیکل شي، نو دې کې گنجائش ده. البته چې څنګه غسل ورکړي شي هغه نه پس ولیکل شي، نو دکې وخت ته چې کله کفن ورکړي شي دا هغه نه پس کفن کولاول ولیکل دې ته هیڅ ضرورت نشته. والسلام.